اللہ جل جلالہ فرمائی اتقوا اللہ، اللہ جل جلالہ نے اویرے گے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، او فکر کا اگورا او دی گوری یو نفس مخت سلی گلی دی. یعنی اللہ جل جلالہ منگا تاسو تا نصیحت کئی چی تاسو دا فکر کے چی تاسو مخت سلی گلی دی. لغد لفظ غد اللہ جل جلالہ استعمال کر دے دا سبا دا پارا. دا سبا مطلب سدے، دا سبا مطلب دا دے ما قدمت لغد، غد مطلب قیامت تے چی قیامت تا پارا تا مخ تسلے گلی دی، دا آخرت تا پارا دی سلے گلی دی، تا مخ تخپل سرمایہ جمع کرے دا. اللہ جل جلالہ لفظ غد ذکر استعمال کرے دے دا سبا لغد لسبا دا پارا. یعنی اکثر انسان دا سوچ کئی چی قیامت خلا دیر لرے دے کیگی باغیل چی سکوما. انسان پا سوچ کئی چی معشومی نویزلا معشوم یما چی بلوغت تورسی نویزلا وز بالغ شما بیا چی دا زوانے خپ زوانے کشی بیاوی ما تلا دیر وقت تے اس پتہ نہ لگی وی مری نو بوډاګان بمری لا پتہ نہ لگی انسان خپل سوچونه فکرونه جوړ کړي. نظمارونو اللہ جل جلالہ لفظ غد استعمال کړي دے چې قیامت نږدې ده، قیامت لره مګنه، لوی لوی امیدونه مساته، امیدونه خو کم کې آخرت تپاره تیاری شروع کې. تاسلی گلی دی قیامت تپارا، تا سمر اللہ جل جلالہ سر مینہ کڑے دا، تا سمر دا رب دا ملاقات تپارا تیارے کڑے دے. قیامت لرے مگنا دا سے اگنا چی سبا قیامت راتلو والے دے. ذکر فرمائی انسان چکل ہم کم منس کئی چی رد پا سوچ کی داوی چی کی دی شدہ زما اخیری منزی او د دین بعد ماتا مرگ رازی. نزکا منگا و تاسو لپکار دی چی دا اللہ جل جلالہ سر تعلق جوڑ کو، دا قیامت تا پارا منگا تاسو تیاریو کو، صرف پا دنیا کی نمگن کی گو، دا آخرت تا پارا منگا تاسو فکرو کو، دا خپل رب سر دا تعلق تا پارا. او دا دے بہترین تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کرے دے اغتنم خمسا قبل خمس، غنیمتو گنا پینزی سیزونا دا پینزون مخ کے غنیمتو گنا. سوچ و فکرو کا اللہ تعالی دا سیزونا در کڑی دی دا دی شکریہ ادا کا، دا دی چکم شکریہ دا آغی شکریہ باندے خپل زندگی تیرہ کا. بہترین نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کرے دے پاگئی کڑنبے سے دے شبابکا قبل حرمک، خپل زوانی اللہ تعالی زوانی در کرے دا دا بوڑاوالی نمخ کے دا غنیمتو گانا. انسان لا اللہ جل جلالہ زوانی ور کرے پا دے زوانے کے چھے سمر دا اللہ جل جلالہ سر مین پیدا کی گی، سمر انسان عبادات کویشی، سمر انسان دا اللہ جل جلالہ سر تعلق جوڑویشی، او اللہ جل جلالہ چی سمر دا زوانے پا عبادت پانے خوشحالے گی ندم رضیات دا بڑوالی غیبانے نے خوشحالے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی چی خپل زوانی دا بڑوالی نا مخ کے دا یو غنیمتو گنا. انسان اکثر سوچ کئی زوانے کے چی اس لا زوانے ما پس لا وخرا روان دے اس چل نشتا عبادت تلا دیر وقت بیا بگورو. منگا تاسو سوچو کو اکثر انسانان ناصاف امری ناصاف مرگ رازی نن سبا خوائی ہٹ اٹیک ورتو شو. زمارونو
الله جل جلاله چې مونږه تاسو د ځواني را کړې ده په دې کې رب سره تعلق جوړ کو عبادت کو ګوره انسان چې په ځوانۍ کې کم نوافل کوي شي انسان چې په ځوانۍ کې کم قرآن ویل شي انسان چې په ځوانۍ کې څومره د دین کار کوي شي دومره په بوډاوالي کې نشي کوي الله جل جلاله ځواني ورکړې ده په دې کې چې ته کم اعمال کې فرایض د فرایضونو علاوه نوافل هم کوا الله سره تعلق جوړ کا الله تعالی ځواني درکړې ده او په دې ځوانۍ کې رب سره تعلق جوړ کا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي شبابک قبل حرمک خپل ځواني د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څنګه بهترین حج انسان په ځوانۍ کې ادا کوي شي داسې بهترین حج انسان په بوډاوالي کې نشي ادا کوي څومره په بهترین طریقې سره چې انسان په ځوانۍ کې نفلی روجي نیسي شي داسې انسان په بوډاوالي کې نشي نیسي او که نن سبا مونږه تاسو وګورو د شوګر بیماری اکثر زیاته شوې ده بس انسان چې داسې یو خاص طور عمر لرسي بیا خو انسان هغه فرضي روجي هم نشي نیسي نه ځکه مونږه تاسو له پکار دي چې خپله ځواني دا په دین کې خرج کو رب سره تعلق جوړ کو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وصحتک قبل سقمک دویم نعمت څه دی الله تعالی صحت درکړی دی د دې صحت شکریا ادا کا دا نعمت ته یقینا انسان سوچو کی الله جل جلاله انسان ته صحت ورکړي دا صحت غنیمت ته انسان عباداتو کې بیا خو په بیماری کې انسان هغه عبادت نشي کوي اکثر انسان بیا په ناسته مونځ کې څوک پکې په ملاسته کې څوک پکې پاک اړو بېهوش د مونځ ټایم ورته هم نه میلاویږي الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په ذریعه مونږه تاسو ته ویلي دي وصحتک قبل سقمک دا صحت چې دی دا الله تعالی غنیمت درکړی دی دا نعمت دی دا غنیمت وګڼه او بیا فرمایي وغناک قبل فقرک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله جل جلاله تعالی مال درکړی دی تعالی دولت درکړی دی دا دولت د فقر دراتلو نه مخکې غنیمت وګڼه الله دولت درکړی دی مونږ ګورو بعض اوقات انسان سره څومره مال وي لیکن اکثر داسې وشي چې انسان باندې اکثر داسې حالات راشي چې ډیر مال ته چې دی هغه ختم شي داسې آفتونه راشي الله جل جلاله دې مونږه تاسو د هغه آفاتو نه وساتي الله مال درکړی دی وغناک قبل فقرک نه تعالی چې الله مال درکړی دی د فقر د راتلو نه مخکې دا غنیمت وګڼه دا یو نعمت تا سره د الله جل جلاله په لارو کې خرج کا داسې خلق خو لیدلی دی زمونږ یو ملګری و غټې غټې فیکټرۍ وې ډېر زیات مالدارو شاهانه زندگی وه او ډېر په عیش او عشرت کې و ډېر خوشحالي وه یقینا په هغه علاقه کې د هغې یو نوم و د مال په اعتبار سره ناڅاپه داسې وشو چې هغه ته یو ټلیفون وشو ټلیفون چې څنګه هغه ته وشو نو هغه چې کله ټلیفون واورېدو نو حیران شو طبیعت یې بل شان شو ټلیفون سو وی ستا په پلانکۍ فیکټرۍ کې اور لګېدلی دی او ټولې فیکټرۍ کې چې څه سامان او هغه اور اغوستی دی فرمایي هغه سړی دومره زیات غریب شو د هغې نه وروستو بیا نو زما ورونو دا مال انسان سره ټول عمر نه وي دا مالداري ټول عمر نه وي نن کو ما او تا دا غنیمت ګڼو نو چې مونږ سوچ وکړو فلسطین په مسلمانانو باندې څه تېرېږي د یوې لقمې دپاره د یوې نوڼۍ دپاره هغه خلک چې دی یقینا شهیدان کېږي په یو پیره باندې هغې ته څومره یعنې زی د څو میاشتې وږې او هلته چې دی نو په هغې په اعتبار سره هغې هلته کې شهیدان کېږي هغې ته هم نه پرېږدي او پرون مې یو ویډیو کتله په هغې کې یو مصری دی د فلسطین د مسلمانانو کم مشر چې دی
نو هغه یو بیان جاری کړی دی، ډېر د افسوس بیان دی چې اے فلسطینه امت مسلمه په داسې حال کې تاسو پرېښی یې چې نور خو ستاسو مدد نشي کوي، لیکن ماشومان دومره وږي دي، دنیا خلک د فلسطین کې د وږي د لاسه لاړو. یو مصری لګېدلی دی او هغه وي زما بل څه وس نه کېږي، خو زما دومره وس کېږي چې بوتلې راغستې دي او په هغه بوتلو کې چولې او یو څه خوراک بل څه خوراک بند کړی دی او سمندر ته ویشتې دي. وی دومره زما وس دی چې زما د فلسطین چې کوم مسلمانان په بد حال کې دي چې دا زما د طرف نه هغې ته ورسي. نو زما وروڼو الله جل جلاله چې مال را کړی دی نو دا یو غنیمت وګڼو، د الله په لار کې خرچ کو، غریبانانو ته ورکو، زکاتونه ته ادا کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل نصیحت فرمایلی دی چې الله تعالی فراغت درکړی دی، دا فراغت ته په صحیح ځای کې خرچ کا. نن ما او تا وګورو داسې حالات راوتې دي چې پخوا به مشرانو ته ټایم میلاو شو نوافل به یې کولو، پخوا به مشرانو ته ټایم میلاو شو قرآن مجید به راغستو. د دې چې کوم دور زمونږ دور داسې دور دی چې انسان ته ټایم میلاو شي موبایل را واخلي. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مونږ ته فرمایلی دي چې فراغت الله درکړی دی نو د مشغولیت نه مخکې داس یو غنیمت وګڼه، الله سره تعلق جوړ کا، نوافل وکا. څومره تعلق چې په نوافلو الله سره جوړیږي، څومره محبت چې الله سره په تلاوت باندې سوا کیږي. زما رونو مونږ سوچ کو یقینا الله جل جلاله ته نزدېکت دا ډېر آسان دی، خو که مونږ او تاسو د دې دپاره قدم واغستو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري نصیحت فرمایي د حدیث مبارک کې وحیاتک قبل موتک، خپل ژوند د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه. الله تعالی ژوند درکړی دی، دا ژوند یو غنیمت دی. الله سره تعلق جوړ کا، تا پس یو روز را روانه ده. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. داس یو روز را روانه ده، یو بل نه به ټول خلق تختی. یقینا عجیب حالات را روان دي. الله فرمای قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده. دیر کو تختی د مرګ نه دا پتا پسې دی. او موږ سوچو کو یقینا چې سړی دا سوشل میډیا کولو کې ګوري یو ځای کې په نوجوانۍ کې الګ تللی وي، په بل ځای کې تللی وي، په بل ځای کې. زما رونو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ارشادات دا د ژوند د جوړولو دپاره دي. د الله جل جلاله قرآن مجید دا د ژوند د جوړولو دپاره دی. ځکه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے ایمان والو ویریږئ د الله نه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، او دا سوچو کا یو نفس تی سوچو کی او دی گوری فکر دیو کی چې د سبا د پاره استلې غلي دي. لفظ غد چې الله استعمال کړی دی د دې نه مطلب قیامت ته، او په پښتو کې معنی ده د سبا د پاره. په دې کې دا اشاره ده چې قیامت دا لره مګنه، قبر دا لره مګنه، مرګ لره مګنه. تاسو یو حالات را روان دي، ناصافه ناصافه مرګونه دي. نو کو انسان په دې سوچ کې چې سود نه کوما ما پسې مرګ را روان دی، خو کو یو انسان دا سوچ کې چې اورګه بیا به توبه وباسم، اورګه زه سود کوما. الله فرمایي الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم سره جنگ اعلان کوي. دا انسان کو انسان وایي چې ورګه زما خو لا ځواني ده، ما پسې لا ډېر وخت را روان دی، موبایل ګورم، یوازیوالي کې ګورم، او څه چې پکې ګورم نو ګورم به رب د برې نه ګوري
او فرشتي د داسې انسانانو نه حیا کی. نن ما او تا وګورو د الله جل جلاله نه څومره لرې شوي یو. زویم نن هغه زمانه ده چې انسان مسجد ته راشي نو دام یو لوی غنیمت دی. بیا چې انسان فرض منځو کې دام یو لوی غنیمت دی. بیا چې انسان د قرآن مجید تلاوتو کې دام لوی غنیمت دی. او مور او پلارو لم په دې باندې خوشالېدل پکار دي چې زما بچي الحمدلله قرة اعین. قرآن کې الله فرمایي، مفسرین د دې تفسیر فرمایي چې د سترګو یخواله چې اولاد انسان کله غواړي د سترګو یخواله، نو کله چې یو پلار خپل بچی ویني چې په نفلونو باندې ولاړ دی یا د قرآن مجید تلاوت کې دا پلار ورته ګوري او دی وی بچی زما مقصد پوره شو. حقیقت کې ته زما د سترګو یخواله. نو ما تعالی پکار دی چې خپل آخرت لپاره تیاری وکړو، خپل الله سره تعلق جوړ کو. هر جمعه باندې ان شاء الله کم از کم مونږه د دوه دریو سوالاتو جوابات ورکو چې مونږه تاسو ته دغه کافی فائدہ کیږي. مونږ سره د پیښور نه یو مرګره د شهزاد نومې دی. هغه دا سوال کړی دی چې کو د یو انسان نه منځونه قضا شوي وي او د انسان ته د خپل منځونو اندازه نه وي چې یاره ما نه کله قضا شوی دی او وخت ورته نه یادو په کومه ورځ قضا شوی دی او د کم ټیم منځ دی، نو آیا دی به دا قضا منځونه څنګه راړي؟ نو ګوره په دې باندې ځان پوهه کې د دې طریقه دارا چې مثال به زه تاسو ته واخلم د سحر منځ دی او سړی ته دا مدت نه یادو چې ما نه د سحر منځ په کومه ورځ باندې قضا شوی دی، کله قضا شوی دی، نو دی به د دې دا طریقه کې چې دی به نیت داسې تړي چې په ژوند کې زمانه د سحر په منځونو کې کم لومبې منځ قضا شوی دی د هغې نیت کوم. دا منځ د وکړو بیا چې دی د سحر منځ قضا کله کوي نو دی به بیا دا نیت ته سر نه کړي چې د سحر په منځونو کې زما په ژوند کې چې ما نه لومبې کم منځ قضا شوی دی د هغې نیت کوم. دا د ټولو منځونو طریقه ده. بل یو ملګري تپوس کړی دی دیوی په بنین کې بعض اوقات انسان ته تکلیف وي، نو بنین کې منځ کول دا څنګه دی؟ نو په بنین کې منځ کول منځ په کېدو باندې کیږي لیکن یاد ساته مکروه دی.